نو زه وایم چې پلاره ته د مړولو لایق یې د ستا سر چې قلم شي دا به بهتره وي دې نه به غل جوړېږي دې نه به ډکو جوړېږي دې نه به چرسي پوډري جوړېږي یعنې دا به د معاشرې 2 نمبر سړی وي څو ورځې مخکې په یوه لاره تېرېدم د لارې په یو خوا کې یو ماشوم ناست و یوازې او ځان سره لګیا و کنځلې کولو ما ویل چې دې سره خو څوک شته هم نه دا چاته کنځل کوي چې کله ورنږدې شوم چې ومې کتل په موبایل کې لګیا و ګیم یې کولو آنلاین ګیم کم کس سره چې دی لګیا و هغه ته کنځل کولو خو بالکل وړوکی ماشوم و تقریبا 10-12 سال د هغې عمر و خو دومره بد کنځلې کولو چې انسان د هغې تصور هم نشي کولی نو ما ورله پوښتنه وکړه چې د موبایل درته چا اخیستی دی نو ما ته وایي چې پلاره په دا موبایل اخیستی دی بیا ما ورته ویل چې پیکج درته څوک کوي نو هغه وایي چې دا پیکج هم راته پلار کوي ملاله دې د پلار تباه و برباد که چې دې پلار ته په خپل لاس تباه و برباد کړي د ستا زندګۍ تباه و برباد که دې پلار دې ستا مستقبل ختم کو داسې ماشوم چې رالوی شي هغه به د معاشرې ناسور وي دې نه به غل جوړېږي دې نه به ډکو جوړېږي دې نه به چرسي پوډري جوړېږي یعنې دا به د معاشرې 2 نمبر سړی وي دا ولې دا ځکه چې په ماشومتوب کې دې پلار د دې صحیح تربیت نه دی کړی تربیت خو پرېږده وه په خپل لاس یې خراب کړی دی بیا چې کله دا ماشوم رالوی شي د پلار خبره نه مني پلار وهي نو بیا ملا صاحب ته راشي ملا صاحب یو تویز خو وکړه یو دم خو ورته وکړه زما زوی خبره نه مني نو زه وایم چې پلاره ته د مړولو لایق یې د ستا سر چې قلم شي دا به بهتره وي ځکه چې تا د خپل زوی صحیح تربیت په ماشومتوب کې نه و کړی ځکه دې وهي او ځکه دې ډبهي او الله د قیامت پورې دغه شان ذلیل لره لار باندې د خپل بچو تربیت ضروري دی چې دی به د خپل بچو تربیت کوي صرف دا نه چې دی بچي راوړي او ګډو بیزو غوندې پرېږدي بیا پته نه لګېږي چې کم طرف ته لاړ چا سره لاړ چا سره کېناستو پاراتو څه دې کوي